الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. زمنگا ماهانا درس قرآن چدارے میاشتی پا یکم تاریخ باندی زمنگا غا درس یو سلور آیاتنا ویلشیو او نن منگا یو سل 15 آیاتنا ویلشیو او نن منگا یو سل شپگم آیاتنا شروع کو. دا درس قرآن دا زمنگا دا علماء طلباء او دا عوام مرگرو دا پارا چه دا مرگری دا خپل مرکز سرا دا دی رابطی تعلقی دا قرآن کریم فهم او دا قرآن کریم زدکڑا کیگی اصلاح دا عقیده او دا عمل کیگی سنوی مسلمانان مرگری پا کراشی او غیتم خیر او فائدہ و رسی نو پدی نیت او پدی اراده بانده زمنگا دا درس روان ده والحمدللہ دا درس وقت پا اخباندگی. حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو آئی بام دغسی ہفتہ کی یو درس کو نوران درس کو بہر روزہ سنچ زمنگئی روزانہ درس دسار د مزنبات نوشیر قرآن بام دغسی کو با ابتدا کی اغیبا ہفتہ کی یو درس پا مردان کی کو او دا اغی کزائی با اغی نکولا حتی الوس اغی بزام رسو یو زند لاہور ناغی درس لرال المردان تاو درسیو کو بیا واپس لال خپلکار پسی ورون ذکر آچائی کی اوما یو ظلماوی چه درس دی پیرو با چھوٹی کو و دا شیر قرآن تاریخ اغاز زمون دا پارا یو سبق دے نمات آغا مخیطا شو نماوی غید لاغور نظام مردان ترا رسو نزو دا کراچای نظام پنجبیر تا رسو او درس لبزان رسو مرگری رازی ملاقاتو شی لیدلو شی زو مسلک ساتھ کی گی راو رسیدم دا کراچای نا الحمدللہ ثم الحمدللہ چه زمان نسبت اللہ دا قرآن کریم و دا احادیث و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تڑلے زمان کار زمان دا جماعت کار غم دادے چه خلق تا دا اللہ پا کتاب باندے خیر و رسو فائدہ و رسو او دا اللہ کتاب مخلوق تو خائیو. انسانان سورج چه اللہ پیدا کری دی نو دا عاجز دی او دا محتاج دی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید.
انسانان ټول محتاج دي او عاجز دي او الله بے پروا دی هغه نه عاجز دی او نه محتاج دی نو چې انسان عاجز دی نو الله ته د انسان ضرورت معلومو د انسان خواهشات معلومو د انسان کمزورای معلومی وي د انسان تکړه‌توب معلومو نو په هر دور کې چې الله به انسانان پیدا کول نو دا انسانانو مطابق به الله احکام را لېږل سوره بچی انسانانو نو دا غي د طاقت مطابق به الله احکام را لېږل سسی زونه داسیو چا په ټولو امتونو کې یو شانتی او زکا هغه د هر یو انسان د وست مطابق وو سسی زونه احکام داسیو چا په سو امتونو باندې وو په سو امتونو باندې نو بیا سه احکام داسیو چې الله په یو وخت کې په انسانانو باندې کېښودل او بیا ترې هغه احکام اوچت کړل هغې ورته آسان کړل هغې ورته بدل کړل نو دا امت چې کله الله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولېږه نو دې امت کې هم الله دقه څه وکړل ځکه دا امت هم الله ته معلوم و د دوی عاجزۍ د دوی کمزورۍ د دوی احتیاج هغه الله ته معلوم و نو الله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه نو هغه ته هم احکام بیانول احکام را لېږل نو کله به یو حکم راولېږه کله به بل حکم راولېږه کله به د انسانانو هغه کمزورتیا ته کتل کله به د هغې هغه خواهش ته کتل کله به الله انسانان معلومول چې څوک تابعدار دی او څوک نه دی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الله یو حکم خلکو ته بیان کړ نو کوم چې به صحیح خلکو نو هغوی به وي سره تسلیم دی موږ تابعدار یو موږ یې منو موږ خپل خواهش پسې نه ځو بس چې دی راته څه وایي محمد رسول الله راته څه وایي د الله د طرف نه وایي موږ پیغمبر منلی نو بعد دی چې څه وایي نو موږ منو موږ هماغسې کوو څه به داسې وو چې هغوی به خپل خیال او خواهش پسې روان شو او هغوی به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه شروع کړل نو هغوی به هغه خپلې مرضۍ ته کتل نو چې د هغوی د مرضۍ خبره به وه خو ډېره ښه او چې د هغوی د مرضۍ به نه وه نو بیا به یې نه منله د هغوی د خواهش مطابق به نو منله به او چې د هغوی د خواهش مطابق به نه وه نو هغه به بیا نه منله تؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض جبرئیل امین سره د هغوی نالګي وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا دې وحی سل راړي نور فرشتي لګي دې سل راړي دې نه راړي نو موږ بتاو من نو الله یقول من کان عدو لجبريل او باغی راتو کو د چا سليمان عليه السلام سره نه لګي وا نو دې سليمان عليه السلام مرګره د خو جادوګرو نو الله وی وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا یو دغه سي دغه اعتراض دغه جواب او دا مونږ ته قران زکوي چې که هر سوره لوی سړی شي هر سوره پاک سړی شي هر سوره ښه سړی شي نو د پیغمبر پاک زرمی سي ته نه راسي نو چې په هغه اعتراضونه کول داغه خلاف کو هغه تنګو تلاسو کی چې تا باندې باندې ایمان اج الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا الله پیغمبر ته نه د اخلاص شوی د دې جبونه زسو کوم جذبات نه اخلاص شمه
دا یو اعتراض په پیغمبر او د هغې جوابونه هغې ذکر کول. تر دې ځایه خبره راورسېده، څلور اعتراضات مخکې تیر شو، د هغې جوابونه. نو دا پنځم اعتراض او د هغې جواب. پیغمبر پاک ته الله یو حکم به راولېږه، نو بیا به الله بل حکم راولېږه، هغه مخکې حکم هغه به یې لرې کړه چې دغه مه کوئ، اوس داسې وکئ. نو دوی به اعتراض کو دا څنګه پیغمبر دی، ورځ یو څه وایي او بل ورځ بل څه وایي. نسخه اصل کې په لغت کې وایي لرې کېدو ته. مصدر دی نسخه ینسخو نسخن، په معنا د لرې کېدو د ازالې. لکه عرب وایي نسخت الشمس ظلا، نور راغی سوری لرې کو. نسخت شیب الشبابه، بوډاوال راغی ځواني لرې کړه، ځواني ختمه شوه. ګیره توره و سپینه شوه، غاښونه کلکو پرېوتل، سترګې روغې وې، نظر کم شو، لاس او خپې مضبوطو پرېږدېدو شو. ستړی کېده نه ستړی کېږي. بوډاوال راغی ځواني لاړه. نسخه په معنا د لرې کېدو، دغسې نسخه په معنا د لیکلو باندې. قرآن کې هم په دې معنا ذکر کړی چې نسخه په معنا لیکل، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، موږ لیکو هغه چې تاسو عمل کوئ. نو په معنا د لیکلو، په لغوي معنا چې نسخه واله، نو قرآن ټول منسوخ دی. څه مطلب لیکلی شوی دی؟ اصطلاح کې نسخه څه ته وایي؟ اصطلاح کې نسخه دې ته وایي چې مخکې یو حکم وي، الله بل حکم راولېږي او هغه مخکې حکم پې لرې کړي. نو د دې څه مطلب؟ الله ته پته نه وه چې دا انسان کمزوری دی او دغه نشي کولی، نو بل حکم یې راولېږه. نه نه، داسې نه ده. د دې مثال داسې دی لکه ډاکټر له بنده لاړ شي، ډاکټر بنده له دوایي ورکړي، ورته وایي دا دوایي ده د یو هفتې، او دا دوایي به ته خورې، او هفته پس په ماله بیا راځي. دغه دوایي راړي کور ته یو چمچه خوري، چې هفته پوره شي هغه بوتلګي کې څه دوایي پاتې. اده ډاکټر له لاړ شي، ورته وایي دوایي مې خوړلې ده، فرق مې راغلی دی، بدن کې مې اوس هم کمزورتیا شته، خو هغه دردونه ښه شوي دي. ډاکټر ورته وایي ښه، د ده خو خیال دی چې دوایي را باندې خره، الله دردونه مې ښه شوي دي او دا به خورم، نو زه به نور ښه کېږم. نو ډاکټر ورته وایي ښه، دا دوایي راکړه، هغه بوتلګي تې والي، هغې کې لږه لږه پاتې وي. نو دی ورته ولیکي چې اوس دا دوایي واله، او هغه ته نه والي، نو ډسبین ته یې غورځوي. دا وایي نوره مه خوره، بس دغې تر دی پورې کار کو، اوس دا نوره دوایي به خورې. دغسې نسخه الله یو حکم را لېږلی، او هغې کې د الله حکمت وي. الله ته د هغې حکم ټیم معلوم وي چې دا حکم تر فلاني ټیمه پورې دی، هفته دی، میاشت دی، کال دی، الله ته پته وي. خو دی وایي دا د ټول عمر دپاره دی. نو الله بل حکم راولېږي او د هغې هغه آخري ټیم وښایي دا تر دې وخته، دې نه بعد اوس دا حکم دی. لکه انسانانو او الله کلکول، چې دوی کې همت راشي او کلکوالی راشي او ښه مضبوط شي. نو الله حکم راولېږه چې یو تن به د 10 کسو کافرو سره جنګ کوي. انسانانو ملا وتړله، صحابه ملا وتړله، چې بالکل د 10 نه به هم نه رستو کېږو، او اړم شو.
تر څه وخته دا حکم وګو الله دوی ښه کلک کړل نو بیا حکم راوړی چې یو به د دوو سره اوس جنګ کوي نو دا دوه وتاړو بیا څه شی نه ښکارېده ځکه چې مضبوط شو کلک شو او الله هم د اول نه کلکول لکه شهزادي یو واقعه ذکر کړې ده وی کشتای کې روانو یو خان و نوکر ورسره نو هغه په اوبو کې یارېده نو هغه چغې وهلې او خلک یې تنګ کړي وو خان ورته ډېر وویل چې غلی شه غلی شه هغه نه غلی کېده نو وی خلک تنګ وو د هغه نه او هغه چغې وهلې یارېده وی ما ورته وی چې زه به یې غلی کړم خو که ته اجازت کې وی غلی که ما اجازت دی ویاو وی ما د مټو نه ونیوه سیند ته مې ورکوز کړ کشتای روانه ده او دی نیم په دې سیند کې دی او نیم بره دا کشتای نیولې ده چغې وباسي چې یو ساعت تېر شو وی راوچت مې کړي کشتای ته چې کشتای ته مې راوچت کړ دی لاړ غلی غوندې یو ګوټ کې کېناسته وی تا ورسره څه چلو کړې ما د دې نه سخته نه وه لیدلې چې سختې ته یې ونیسې پښتانه وایي چې مرګ ته یې ونیسي نو په ته به رضا شي الله دغسې انسانان کلکول چې لسو کسو سره به جنګې نو بیا چې ورته وي دوو سره به کوي اجر به هم د هغې عمرئ یا ثواب به هم د هغې عمرئ نو هغوی دا دوه خو راته ګازر هم نه ښکاري نو بیا پې دغسې ورتلل دغسې د الله حکمتي په هر یو حکم کې خو نسخه به یې کوله په ژبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا نه چې هر مولا به راپاڅي او نسخې به کوي نو نسخه به وه د پیغمبر په ژبه باندې او دې کې به د الله حکمت و لکه موږ هم کله کله طالبان نومبې راشي نو موږ وایو داسې به یو داسې به یو ګورئ موږ به داسې کوو سختې سختې خبرې وکړو نو خلک وایي یاره جي اول نه ورته لږې نرمې ووایو نه نه اول نه سختې ښې دي نو چې په هغه سختو عادت شي نو بیا ورسره لږه نرمي کوو نو بیا هغوی خوشحاله یې ملګری به په سخته ملګری کې چا چې ملګری ځان له جوړ کړی دی په پستو پستو یې جوړ کړی دی چې کله ولا چاپی کو کله ولا حلوا پخو کله ولا پیسې ورکو هغه تر هغې پورې چې بل ولا ستانه خواږه حلوا ورکوي نو هغه لسي چې بل ولا ستانه زیات خیال ساتي نو هغه له منډه وایي بیا او چې په کلکه دې ملګری که نو هغه به ټول عمر یې کلکي دغسې الله چې نسخه رالیږله یو آیت منسوخ کو په بل یو حکم منسوخ کو په بل د هغې مطلب دا و چې په دې یو حکم الله کړی و خو بندګانو ته پته نه وه چې دا تر کله پورې دی هغوی ویګین دا ټول عمر له دی ټیم ورته نه و معلوم نو الله بل حکم راولیږه او په هغې هغه ټیم خو چې دغه حکم تر دې وخته و دې نه پس اوس دا حکم دی پښتو کې ساده پښتو کې د نسخې مطلب دا دی